ذوالحجې په دې 10 ورځو کې چې کم سړی دا 3 کارونه کوي نو الله پاک به د انسان ته د جهاد برابر ثواب ورکوي. دغه رنګې الله پاک به د انسان ته د 9 کالو د روژو ثواب ورکوي او دغه رنګې الله پاک به د انسان ته د لیلة القدر د شپو ثواب ورکوي. لکه چې 9 پیرې د سړي د لیلة القدر شپه د لاندې کړې وي او تاسو ویلو چې لیلة القدر شپه د 0 میاشتو نه افضله ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ تاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله پاک دې زمونږ تاسو ټول حاجات دا پوره کړي او دغه رنګې الله پاک دې د ذوالحجې د میاشتې څومره ثوابونه دي، دغه رنګې څومره چې برکات دي او دغه رنګې څومره د قرباني خبرې دي، الله پاک دې ټول زمونږ تاسو په قسمت کې دا ولیکي. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی دا د ذوالحجې حوالې سره دی. د ذوالحجې د 10 ورځې د ډېرې زیاتې زبردست دي، ډېرې زیاتې اعلی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې شپو ورځو کې د الله پاک بندګي را کوئ. نو چې کوم سړی په دې شپو کې د الله پاک بندګي کوي نو الله پاک د انسان ته بې انتها اجر او ثواب ورکوي. فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم سړی په دې شپو ورځو کې ذکر کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا سلسل پیری وي، الله پاک به د انسان ته د جهاد نه ډیر زیات ثوابونه ورکي. صحابه کرام عرض کې د الله رسوله د جهاد نه سوا ثوابو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې کم سړی په خپل مال جان او دا رنګ پیسې ارسه راوالي د الله پاک په لار کې جهاد وکړي نو بیا خو دغه ثواب سوا دی. کوم سړی چې په دې 10 ورځو کې یا په دې 10 شپو کې ذکر کوي نو الله پاک به د انسان ته د جهاد برابر اجر او ثواب دا محترم ورکړي. لږ معمولی غوندې ذکر وکړي او د جهاد چې څومره ثواب دی دا محترم او دا په کور کې دننه دا حاصل کړي. څومره ډېره زیاته بهترینه او ناشنا وظیفه وه. دویمه خبره ده چې کوم سړی په دې ورځو کې یو ورځ روژه ونیسي فرمایي چې الله پاک د انسان ته د 1 کال د روژو ثواب ورکوي. کوم سړی چې یا کوم زنانه چې 2 روژې ونیولې الله پاک ورته د 2 کالو د روژو ثواب ورکوي. چا کو 3 روژې ونیولې الله پاک ورته د 3 کالو د روژو ثواب ورکوي. دغه رنګې کو چا 9 روژې ونیولې نو الله پاک ورته د 9 کالو د روژو ثواب ورکوي. نو څومره بهترین اعمال دي، څومره ناشنا اعمال دي. 9 کال روژې نیول د ډېر ګران کار دی چې روزانه راسته روژې روزانه ستا روژې او 1 کال هم روژې سره مکمل 12 میاشتې، بل کال مکمل 12 میاشتې، بل کال دا مکمل 12 میاشتې. څومره ګران کار دی. دلته کې الله پاک موږ تاسو له 9 ورځو په روژو نیولو سره د 9 کالو د روژو ثواب د الله پاک موږ تاسو له راکوي. درېیمه خبره زموږ دا وه چې کوم سړی په دې شپې او ورځو کې یا دغه رنګې کوم سړی په دې شپو کې د الله پاک ذکر کوي، نفل کوي، د الله پاک ذکر کوي، الله پاک یادوي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان ته د لیلة القدر عمره اجر او ثواب ورکوي. لکه څنګه چې اعتکاف کوونکي اعتکاف ته کینی او دوی د شب قدر په تلاش کې وي نو کم سړی چې د شپې بندګي کې په دې 10 شپو کې الله پاک د انسان ته د شب قدر عمره ثواب ورکوي. فرمایي محترمو چې کم سړی د ماسوتن لمونځ جمع سره وکړي او کم سړی د سحر لمونځ جمع سره وکړي نو الله پاک د انسان ته د ټول شپې د لمونځ ثواب د محترمو دا ورکوي. نو کوشش محترمو دا وکړو چې موږ نفلونه مو شروع کړو، موږ د قرآن مجید تلاوت مو وکړو، موږ ذکر اذکار مو وکړو او خپل دا ورځې دا محترمو ډېرې زیاتې قیمتي کړو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.